مستجاب نوم وی پس بی باندې خدای شي او کې خوښ. یو کس تاسو کړی چې بعضی ماشومان بیلوري کوي ټیکان دا ګولې چې موږ وته وای د شیشې دا لوبه کوي په دې کې ګټل او بيدات هم وي دو ګټل یو د بایلې دا څنګه دا د جواری ابتدا ده د جواری ابتدا ده. بعضی زمون په کلو کې واکوړ کې د لکوړ غوزان هغه به ګټل دا جواری ده اگئی او ګټل دا چې مدامات شو دامات نه شو دا جواری ده. مالټي وهل چې دا سره ده او دا سره نه ده دا جواری ده. دا ټول د جواری واړه اقسام دي او دا حرام دي بنیادی جواری دي جن شروع کی. یو کس وای کې یو سړی دا دعا وړي چې یا الله ماته په دې کار کې خیر واچنه دا دعا غوستل څنګه دي دا ډیره ښه دعا ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خولی ده. دې ته مختصر استخاره وای او په عربی کې د دې الفاظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ماسور الفاظ دادي اللهم خیر لی واختر لی اللهم خیر لی واختر لی. یا الله دا کار ما د پاره بهتر کې بده کې ما ته خیر واچي او دا زما د پاره خوښ. یو کس تاسو کړه چې یو مسلمان جنازه وتی بیا مړې پروت وي جنازه او شی مړې پروت وي خلک ګوري نمبر په نمبر آیا د جنازې نه رستو د مړی قتل څنګه دي. د مړی قتل سي جایز دي لیکن جنازه چې وشوانه د مړی خخول فورن دا پکار دي او د مړی هر یو کار کې تعجیل پکار دی چې زر زر وشي لامبول یې کفن کول یې جنازه او دفنول دا هر یو کار دا ایثارول خنه دي. یو کس وایي چې د یو ښځې پلار مړ وي او د هغې حق د رونو سره پاتې دی آیا د دې ښځې خاوند د دې ښځې د رونو نه حق غوستی شي؟ نه خاوند نشي غوستی ځکه چې دا د حق نه دی او دا ښځه په خپله غوستی شي. حقدار هغه ده د حق مطالبه به هغه کوي مدعي هغه د هغه دې رونو ته وایي چې ما ته حق را کوي که هغه وایي چې ما رونو ته بخلی دی نو خاوند نشي غوستی. یو کس وایي چې یوې زنانه خپله برخه په میراث کې د خاوند یعنی اتمه برخه هغه چې هغې ته میلاو شي نو د یو زوی په نوم باندې کړي وه او تملیک د انتقال یې کړی و. اوس چې کله هغه وفات شو نو سوال دا دی چې شرعي لحاظ سره دا فیصله درسته او که نه که چېرې دې مور د خپل بچي ته په هغې مال باندې قبضه هم ورکړي او اختیارمند دی هغه او هغه پکې هر څنګه تصرف کوي نو بیا دا د هغې څه ده رونه یې په هغې کې شریکدار نه دي. یو کس تپوس کړی دی چې امام په دریم رکعت کې یعنی د فرضو په دریم رکعت کې د الحمد نه پس صورت ووایي او په آخر کې سجده سهو وکړي نو اوس ټیک شو که نه نو سجده سهو ته د سره ضرورت نشته که یو کس په رستو تشو رکعتونو کې سوره فاتحه اونوي یا یې سورت فاتحې سره صورت ووایي نو بغیر د سجده سهو یې مونځ صحیح کېږي. یو سړی وایي چې یو سړي ته به څنګه پته لګي چې زما دعاګانې نه قبلېږي د دې څه علامت او نښه شته او که نه د دې علامت او نښه داسې نشته دی چې د الله د طرف نه څه سند راځي چې ستا دعا قبوله شوه ستا نه. قبولیت نښه دا ده چې بعضې دعاګانې زر قبول شي هغه دی وویني په خپل سترګو او کله دی نه پوهېږي مثلا د دعا په ځای کې چې کوم شی دی غواړي د هغې په ځای الله پاک بل شی ورکړی او دعا چې کله غواړي په اخلاص سره نو هغه ضایع کېږي نه یا په دنیا کې یا په آخرت کې هغه په کار راځي. یو کس وایي چې یو سړی په سفر لاړو او د هغه نه مونځ قضا شو په سفر کې واپس یې کور ته رالو نو په خپل ځای باندې به دی سفرانه مونځ کوي او که نه پوره به کوي دی به سفرانه مونځ کوي قضا. یو کس تپوس کړی دی چې بعضې خلک وایي چې د قمیص دا مخامخ بټنې به دا طاق وي دا سنت دي طاق ساتل دا خبره تر څو پورې درسته دا نشته دی طاق وي که جفې دواړه ساتلی شي. یو کس ویلی دی چې بعضې حضرات وایي چې جهنمي زنانه د هغې به څلور قریبي رشته داران د هغې په وجه جهنم ته ځي پلار خاوند او رور او زوی. آیا دا ټیک ده او که نه؟ نو د روایت خو ما ته پته نشته دغه وخت کې لیکن چې د چا په کوم نارینه په ذمه باندې د ښځې دین ښودل موقوف دي چې هغه دی ته دین وښیي او دا کسان نارینه ورته نه ښیي نو ده نه به تپوس کېږي په ورځ د قیامت. یو کس تپوس کړی دی چې زما سوال دا دی چې ما ته چا ووایي چې چپل یو پیزار دی اچولی نو تلاوت کول ټیک دي او درود شریف ویل ټیک نه دي آیا دا خبره تر کومه پورې درسته؟ دواړه ویلی شي پیزار سره تلاوت هم کولی شي پیزار سره درود شریف هم ویلی شي. بل تپوس وای دا کوم چې سجده تلاوت چې په سړي باندې واجب شي نو بغیر د عذر نه دا په ناستې کولی شي او کولی شي نیت به وکړي الله اکبر به وایي سجدې ته به لاړ شي بیا به الله اکبر سره سر پورته کړي. دریم تپوس دا کوي چې وایي حدیث یو سړی نه مني نو دی کافر کېږي که نه؟ نو چې کله ټول احادیث نه مني دی کافر کېږي او بعضې احادیث داسې دي چې هغې نه قطعي ثبوت د هغې شوی دی او قطعي امر ترې نه ثابتېږي د هغې په انکار سره هم کافر کېږي.
یو کس تپوس کړی دی چې بعضې خلک وایي چې عیسی علیه السلام چې آخري زمانه کې کله نزول وشي د اسمان نه راکوشي او هغه وفات شي په خپل مرګ نو بیا به نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د هغوی د یارانو سره چې کوم دی نو څلورم قبر به د هغه جوړېږي دلته به تدفین کېږي. آیا دا شته او شته دی دا او په هغې کې خالي ځای هم وایسته دی. جی